حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مادر زاد ولی داسې ولی چې د ده متعلق راځي دی فرمایي یوه ورځ زه کم عمر مې و 12 کاله عمر کې یوه ورځ په لار کې یوه غوا وکتله نو هغه مې لکۍ نه ونیوله هغه مخکې منډې وهي زه ورپسې یم چې ښه مې ستړی کړه الله هغې ته ګویایي طاقت ورکړو ما ته مخ وګرځوئ ای عبدالقادر جیلاني ته خو الله لوبو دپاره نه پیدا کړی خپل عبادت باندې پیدا کړی فرمایي فورا را روان شو خپل کور چت ته وختمه په 12 کاله عمر کې فرمایي ما وکتل چې رب کریم د حج ورځې وې ما ته الله حرمین طیبین کې مکه مکرمه ښکاره کړه ما وکتل چې حاجیان حج کوي لګیا بیا راغی مور پسې مور ته وایي مور اجازت راکړه چې زه علم پسې لاړ شم مور ورته وایي درکوم بچیا اجازت خو زه د الله دپاره وقف کوم بچیا بیا به ما ته دنیا کې مخ نه ښایي ما ته په ورځ د آخرت مخ ښایي ورځ د آخرت په مخ راته ښایي ما عزتمند علم دین پسې راووتو کله چې له کور نه راوتو مور آواز وکړ بچا دې خوا راشه قسمه قسم په تا باندې به تکلیفونه راځي لوږې به برداشت کوې هر قسمه تکلیف به برداشت کوې خو بچیا کله به چې دروغ ونه وایي دا به ما سره عهد کې چې دروغ به نه وایي وایي بلکل مورې ستا سره واده دی واده مې وکړله را روان شو په قافلې باندې دشمن غل راپېښ شو ټولې کنګال کړه چې دنه تېرې ته وایي هلکه تا سره څه شته وایي هو ما سره شته وایي څه دي وایي ما سره 300 دیناره دي وایي کوم دي وایي دا چې زما مور ما ته تړلي دي هغه هم حیران شو خپل د غلو سردار ته ورستو وایي موږ خلک مال پټوي او دا یو داسې ماشوم دی چې موږ د خیا خو به د ده مازغه ټیک نه وي ولې پټوي ولې ته موږ نه پټوي هغه سردار ورته وایي وایي ځکه نه پټو چې ما خپلې مور سره واده کړې چې زه په ژوند کې چېرته دروغ نه وایم دروغ به نه وایم چې زه ته ما ته وایې چې تا سره څه شته او زه ته ووایم چې ما سره نشته خو دا به دروغ ما خپلې مور سره واده کړ 40 غله و 40 غله توبه یې وباسله د دې ماشوم په لاس باندې او داسې توبه یې وباسله چې دا ټول د الله غوثان او قطبان وګرځېدل علامه ابن حجر حیتمي یو کتاب لیکلی فتاوی حدیثیه په عربي کې دی هغه کتاب دا برکت دی چې دا کتاب د ولیکله 6 میاشتې د بره بارانه ته کېښودو هوادانو ته یې کېښودو وایي زه ګورم چې دې کې زما څومره رضا دی او د رب څومره رضا دی 6 میاشتو بعد یې راواخیستو په قلم لیکلی شوی اکا شانتی یو حرف یو زبر زیر خونو خراب شو بارانونه ونه شو په هغې کې د حضور غوث پاک یو کرامت موجود دی حضور غوث پاک فرمایي زومه شیخ عبدالله او ابن سقا دا درې واړه طالب علمي زمانه وه مونږه ته چا ووایي چې فلانۍ علاقې ته یو د الله دوست راغلی دی نو مونږ ور روان شو نو ابن سقا چونکې مشر و او ډېر کتابونه یې ویلي وو هغه وایي چې زه به دنه یو داسې سوال کوم چې دا یې لاجوابه کړم او زما د بل ملګري وی چې که دی واقعي د الله دوست وي دی به زمونږ په راتګ باندې پوه شي دی به ما ته خواږه راکړي دی به ما له مټایي راکړي ما ته وی چې ته څه په زړه کې نیسې ما وی چې زه د الله دوست قرب حاصلولو دپاره ځم چې قرب یې ما ته میلاو شي او الله ته نږدې شم د دې نیک په برکت سره فرمایي 3 واړه چې ورغلو هغه یو کس دی فورا مټایي راوغوښتله او ورته وی اے شیخ عبدالله زه وینم چې دا دنیا ستا د مرۍ پورې راورسي ته به په دنیا کې ډوب شې ته به خپل ایمان نشې بچ کولی او ابن سقا ته یې ویې ته زما علم ازماو کوې ای ابن سقا تا دا سوال راوړه او د دې سوال دا جواب دی او زه ګورم ابن سقا چې یو وخت داسې راشي چې ته په خپلو اوږو باندې خنزیران ګرځوې